النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ډیر قابل قدر واجب الاحترام زمانگا استاذ و مشر عالم مولانا کفایت اللہ سے دویم زمان سره دی مجلس کی مولانا ولایت اللہ سے نور د دې چم گاوند د دې کلی نراغلی او د بحر نراغلی میلمانه نوجوانان کشران سپین روبی مشران عزتمندو د الله رب العالمین شکر ادا کو ډیره د فتنو زمانہ ده ډیره د دنیا پرستی زمانہ ده او ډیر د غفلت وخت راغلی دی او د الله د پیغمبر د زمانی نه ډیر را دی خوا شوي د دې ټولو عوارضو باوجود الله رب العالمین منګ او تاسو راوستو ګرمیم ده او دا ورځ هم داسې چې دا چا مصروف وي او منګ او تاسو له الله توفیق راکړو او په دې خپل کور کې را جمع کړو څه شي دپاره د قرآن کریم د اورېدو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو د اورېدو دپاره الله رب العالمین منګ او تاسو له توفیق راکړو نو په دې باندې د الله شکر ادا کړو او چې موږ څومره شکر هم د الله ادا کړو نو هغه لږ ځکه د الله رب العالمین نعمتونه په موږ باندې ډېر زیات حد نه سیوا په یو امت باندې د ټولو نه لوی نعمت د الله رب العالمین هغه د الله کتابي چې الله یې ورته راولي نو هغه نعمت هم الله په موږ باندې کړی دویم چې د دې کتاب دپاره یو استاد راولیږي چې هغه د الله پیغمبري نو هغه نعمت یې په موږ باندې کړی بیا د دې قرآن او د احادیثو مبارکو حفاظت هم الله کړی د دې علماو په ذریعه باندې دا واړه واړه ماشومان طالبان چې یې د دوی په ذریعه باندې قرآن کریم موجود دی اصلی حالت او احادیث مبارکم من ته په اصلی شکل کې موجود او که چرته چا د ځان نه یو حدیث جوړ کړی دی نو الله ورله داسې خلک پیدا کړي دي چې هغوی د دې احادیثو مبارکو سم انجینرانو معمولی که پکې چا یو ټکی وردننه کړی خپل نو هغوی ترې راوباسي داسې خلک الله پیدا کړي دا ډېر عظیم شخصیاتو الله پیدا لکه امام بخاری رحمه الله دا الله دې کار لمس پیدا کړی کنه دا هغه د ژوند حالات چې وګورې سړی حیران پاتې شي دی چې پیدا شو اوله کې بینا و څه ورځې بعد دی په سترګو باندې ړوند شو نو د مور سره ډېر غم او فکر و نو د مور یو ورځ یو شپه خوب ولید او په خوب کې ورله ابراهیم علیه السلام راغی نو د مور ته وایي چې تعالی الله رب العالمین دا کم بچی درکړی او هغه په سترګو باندې ړوند شوی او نو الله رب العالمین د هغه نظر واپس د هغه نظر الله رب العالمین واپس صحیح نو چې سحر د مور راپاسېد او امام بخاری رحمه الله یې وکتو نو الله رب العالمین د هغه د نظر واپس کړی
دا داسې عظیم خلق و الله ورله داسې عجیبه حافظې ورکړې وي چې انسان حیران پاتې شي. د امام بخاري رحمه الله د علمیت او د فقاهت د دې دا چرچه دا خوره شوې وه. بهر ملکونو کې خلکو ته پته لګېدلې وه چې داسې یو عالم الله پیدا کړی او دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته نږدې زمانه ده. امام بخاری رحمه الله بغداد ته راغی او چې کله بغداد ته راغی نو د هغه ځای یو 10 علماء کرام را جمع شوي و ناسو. ویل یاره د امام بخاري لږه جایزه اخلو چې د سره څومره علم. نو د یو عالم 10 احادیث دا ګډوډ کړي وو، دا سند یې موله ګډوډ کړی او دا متن یې موله ګډوډ کړی و. نو امام بخاری رحمه الله ته اولنی حدیث وی او دې حدیث باره کې څه وی؟ دی ورته وی لا اعرف، زه دا نه پیژنم. هغه دویم حدیث وی دې دا کټکې وی، دریم 10 حدیث ویل، بیا دغه دویم کس 10 حدیث ویل، بیا دریم څلورم 10 واڼو 100 احادیث دا ویل. نو هغوی هم حیران دي چې امام بخاري خو دې کې سم نه وایي، صرف اورېدل کوي او دومره وایي چې زه دا نه پیژنم. نو امام بخاری چې کله ټول واورېدل نو بیا هغه اولني کس ته متوجه شو او هغه اولني کس ته وایي تا چې کم اولنی حدیث ویلی او تا داسې ویلی او هغه داسې نه دی، داسې دی. د هغه چې کم هغه حدیث کې بدلون راوستی او نو هغه یې ورته ووی، هم درته په یاد و یاد او صحیح حدیث یې ورته ووی. هغه دویم یې ورته صحیح کو، دریم یې صحیح کو، څلور 10 واڼې صحیح. بیا هغه دویم کس بیا دریم هغه 100 واڼه حدیث یې هغوی ته د هغوی هغه جوړ شوي واورول او کوم چې صحیح حدیث نو هغه یې ورته واورول. دنیا ومنله چې الله رب العالمین ته علم ورکړی او دا ډېر مبارک علم دی، ډېر برکتي علم او دا څه ګرانه نه ده. دا واړه واړه ماشومان ته سوی نه، 8 کالو 9 کالو 9 کالو 10 کالو ماشومان هغوی قرآن کریم په یادو باندې یاد دي، اول نه اخره پورې قرآن کریم هغوی ته په یادو باندې یاد. نو دا معجزه نه ده او دا دومره مبارک علم دی چې امام مالک رحمه الله یو ورځ خپل درس کې ناست دی په خپل مسند باندې، دی به مسجد نبوي کې ناست او د احادیثو مبارکه او درس به ورکاو. دا امام مالک رحمه الله په اصل کې د یمن دی، خو د ده په نیکونو کې یو کس دی اسماعي ورته وایي. هغه چېرته د یمن نه مدینې ته راغلی او نو دوی بیا په دې مدینه کې په دې وجه باندې پاتې شوي، دته امام دارالهجره هم وایي. امام مالک رحمه الله ناست دی، ګڼ شاګردان به ورسره ناست او د احادیثو مبارکه او یو مجلس او یو حلقه به لګېدلې وه او ډېر ناشنا منظر و، ځکه د پیغمبر علیه السلام نږدې زمانه ده. لکه امام مالک رحمه الله د هغه استاد دی نافع او نافع د هغه استاد دی عبدالله چې د عمر رضی الله عنه زوی دی او بیا هغه د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلي او کله د خپل پلار نه اورېدلي او د پیغمبر علیه السلام. نو امام مالک رحمه الله به ویل چې ما د نافع نه اورېدلي او نافع د ابن عمر نه اورېدلي او ابن عمر د دې صاحب قبر نه اورېدلي. د پیغمبر علیه السلام قبر مبارک ته به اشاره و. امام مالک رحمه الله یو ورځ داسې حلقه او مجلس د احادیثو لګولی دی، یو ناشنا سړی راغی. دا ناشنا سړی چې راننوتو نو راغی خواله د امام مالک رحمه الله. امام مالک رحمه الله خاموش شو، شاگردان هم ګوري دې منظر ته. دا کس درخواست کوي امام مالک ته، وایي ما له اجازت راکړه چې یو تا غېږ کې لږ راونیسم او دویم ستا دا تندی ښکل کړم.
نو امام مالک رحمه الله اجازت ورک نو د امام مالک رحمه الله غیږ کې راونیو لږ وخت یې نیولې او به یې پرېښو او به یې په تندي باندې خپل نو د شاګردانو کې یو کس تپوس کوي دغه مېلمه ده وایي تا ولې داسې چلو دا کار دې ولې و هغه ورته وایي بېګا مې د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدو چې امام مالک رحمه الله خپلې سینې سره جو او به یې په تندي باندې خپل کو وایي ما دا وویلو چې زه سهار وختي وختي ځان رسوم چې دغې سینې سره زه م خپله سینه ولګوم د کومې سره چې پیغمبر علیه السلام خپله سینه لګول او هغه تندی چې پیغمبر علیه السلام پې شونډې ایښي دي چې زه م په هغې باندې شونډې کېږدم او ښکلې امام مالک رحمه الله چې د مېلمه دا خبرې واورېدې نو امام مالک ورته وایي تا خو بېګا خوب کې پیغمبر علیه السلام ولیدو خو زه چې د کله نه په دې مسند باندې د احادیثو مبارکو ته ناست یم وایي یوه شپه او یو خوب مې داسې نه دی راغلی چې ما پکې د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات نه وي دا دومره مبارک مجلسونه یي دا د قرآن دا د احادیثو مبارکو علما وایي په کم مجلس کې چې احادیث بیانېږي دا داسې دی کأن النبي یتکلم لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبرې کوي دا داسې مجلسونه دي او بیا پکې قرآن بیانېږي دا خو د الله خبرې دي ته د الله او د الله د پیغمبر خبرو ته ناستې دا زده کړه وکړه عمر رضی الله عنه فرمایي و یوه ورځ منګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسو پیغمبر علیه السلام هم ناست دی او موږ ګڼ صحابه هم ناست عمر پکې دی ابوبکر پکې دی عثمان پکې دی علي پکې دی رضی الله عنه صحابه کرامو یو ټولګی ډېر مبارک مجلس وکړ نو بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب یو کس راغی تکې سپینې جامې شدید سواد الشعر تک تور ویښتې او لا یرى علیه اثر السفر ولا يعرفه منا احد دا سړی مسافر هم نه معلومي ځکه مسافر سړی چې دوړه پې پرته وي کپړې خیرنې شوي تکاوټ او ستړیوالی به پکې تا ته ښکاري نو هغه هم پې نشته ښه تر و تازه سړی دی او عجیبه خبره دا ده چې په منځ کې څوک پېژني هم نه سړی خو د مکې د مدینې نه دی چېرته ناشنا څوک سړی دی ځکه د مکې او د مدینې وی خو بیا به موږ پېژاندې او دوی د خواوشا هم ډېر خلک پېژندل خو ناشنا سړی او دریم کار یې دا وکړو چې حتی جلسه الی النبي صلی الله علیه وسلم راغی او د پیغمبر علیه السلام خواته کېناست دومره خو ډاډه دی او فاسند رکبتیه الی رکبتیه دا خپل زنګونان د پیغمبر علیه السلام د زنګونانو سره ولګول ووضع کفیه علی فخذیه دا لاس یې راواغېستل او د پیغمبر علیه السلام په بدنانو یې کېښودلس او بیا وی وقال یا محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته مبارک نوم واغست حالان کې چا دا جرأت نشو کولی څه به ویل یا رسول الله یا نبی الله دا قسم الفاظ به ویل پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو نوم خو نه اغست صحابه کرام وی موږ حیران وو چې دا خو ډېر عجیبه منظر تپوس یې وکړو چې اخبرنی عن الایمان پیغمبر علیہ السلام ته وی د ایمان باره کې خبر را ایمان څه ته پیغمبر علیہ السلام جواب ورکړ نو دی ورته وی صدقته رښتیا دی ویل ټیک جواب دی راو عمر رضی الله عنه وی فعجبنا له يسأله ويصدقه وی من تعجب کې پریوتو چې دی تپوس هم کوي او بیا تصدیق هم کوي چې او ټیک جواب دی راو دویم تپوس یې وکړو په اخبرنی عن الاسلام
دا غي جواب هم پیغمبر علیہ السلام ورکو دی ورته بیا وایي صدق. دریم تپوس کوي په اخبرني عن الاحسان، دا غي جواب هم پیغمبر علیہ السلام ورکو بیا وایي په اخبرني عن الساعه، قیامت به کله راځي؟ دا غي جواب مولا ورکو چې د قیامت علم دا ما ته نشته او ته په دې زمانه ډېر پوهې چې قیامت علم د الله نه علاوه بل چاته نشته. سلورم تپوس ته کوي چې په اخبرني عن اماراتها، د قیامت د نښو باره کې خبر راک. نو پیغمبر علیہ السلام ورته بعضې نښې بیان، دا کس پاسېدو ولاړې، صحابه کرام هم خواره شو، مجلس ختم شو. عمر رضی الله عنه وی په لبستو ملیا، زه لږ وخت ایثار شو. پیغمبر علیہ السلام ما ته وی چې یا عمر اتدری من السائل، دا چا چې سوالات کول دا سړی دی وپېژاند؟ وی ما ورته ویل چې یا رسول الله ومې نه پېژاندو، الله ورسوله اعلم. وی ما ته ویل چې انه جبریل، دا خو جبریل راغلی، تاسو چې ولیدو نو دا جبریل او د دې دپاره راغلی و چې تاسو ته دین وښیي چې سوالونه به څنګه کوئ. نو په دې حدیث کې علما وایي چې ګوره تک تور ویښتي و تکې سپینې جامې وې ډېرې فایدې ترې راوباسي. نوجوانۍ کې د علم طلب وکړه، د صفایۍ خیال پکې وساته، او سپین لباس هم د پیغمبر علیہ السلام خوښ و. د پیغمبر علیہ السلام به سپین لباس ډېر خوښ. جایز دا نور هم دی که څوک خړی اچوي او کشنی اچوي او هر قسمه اچوي، علاوه د سور لباس، نارینه به سرې کپړې نه اچوي، د ریخمو کپړې به نه اچوي، د سرو زرو استعمال به نه کوي نارینه، نور ورله جایز دي. خو سپین لباس پیغمبر علیہ السلام خوښ کړی دی او د دې وجې نه وایي دا دې مړو ته هم دا سپین لباس اچوي، کفن سپین. نو که چا خړه یا په بل رنګ کپړه کې مړی ښخ کو نو دا هم جایز ده، ناروا نه ده. خو دا سپین لباس د دې دپاره غوره دی. بهرحال پیغمبر علیہ السلام به دا لباس خوښاو، چې موږ هم د دې اهتمام وکړو، ځکه په دې باندې که فرض که داسې څه داغونه سره شي نو هغه ښکاري، خیره پې زر ښکاري، نو د صفایۍ خیال به وساتلی شي. او مقصد مې دا دی چې د علم زده کړه او د علم طلب دا پکار. زمونږ یو استاد هغه به د دې سپینو کپړو ډېر زیات فضایل بیانول، او په خپله چې به د جمعې په ورځ باندې راغی نو کله به یهودي کپړې وې او کله به بل قسم، او ښې استري کړې وې اچولې وې ښې ښکلې به را روان. نو کېدای شي چا ورته ویلي یا یو ورځ په درس کې په خپله وایي وایي زه خو د دې سپینو جامو ډېر فضایل بیانومه، وایي تاسو به م وایي چې دی خو په خپله بل رنګ کې کپړې اچي. وایي مسله دا ده چې زما د کور والا دا نور قسمه کپړې ما سره ډېرې خوښې دي. اول د حدیث کې م راغلي دي چې داسې لباس اچوه اختیاروه چې ستا کور والا یې خوښوي. اوس دوه حدیث ما ته مخې ته راغلی، نو بس وایي بیا به خامخا یو له ترجیح ورکړې. نو بهرحال د علم زده کړه د احادیث مبارکه او طلب دا ګوره یو ډېر اوچت عمل دی. عمر رضی الله عنه فرمای دی، علامه ذهبي رحمه الله قول نقل کړی وی ان الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامه. یو سړی د کور نه راووتو د تهامې د غرونو عمره غټ غټ ګناهونه په ده باندې پراته، خو چې دی راغی د علماء کرامو په مجلس کې کېناست. دا نیک مجلسونه دومره اثر کوي په انسان باندې چې انسان کې الله طرف ته ستا توجه پیدا کوي، توبه له توباسي انسان. نو وایي دی چې د مجلس نه کله پاسي ورجع الی بیته وليس علیه شعرة من الذنب، وایي د مجلس نه پاسېدو واپس روان دی، په ده باندې د ویښته برابر ګناه هم نشته. نو عمر رضی الله عنه به الحمدلله وویله، او بیا به ویل ای وروڼو د دې مجلسونو نه مه جدا کېږئ، دا مجلسونه مه پرېږدئ،
ډېر مبارک مجلسونه دي ستا خطاګانې او ګناهونه په دې کې معاف کېږي په دې کې تا ته یو رڼا میلاویږي د فتنو زمانه د ډېرې فتنې راخوري دي دا معاشره د فتنو نیولې ده یو عمل زمونږ په معاشره کې داسې په عروج باندې دی چې په هغه یو عمل باندې الله مخکې قومونه تباه کړي او هلاک کړي که ته خپلې معاشرې باندې نظر واچې نو ستا په معاشره کې قتلونه څومره شروع دي بې ګناه خلک وجلی کېږي قتلونه دا په عروج باندې په معاشره کې جوارۍ شروع دي په دې معاشره کې فحاشۍ او بې حیایۍ ته وګوره په دې معاشره کې سودي کاروبارونو ته وګوره او ستا په دې معاشره کې منشیات کم حد ته ورسېدل نشه څومره عامه شو غټ سمګلران دلته موجود او بازارونو ته ورشه نو رشوتونه دي د دروغو قسمونه دي دوکې دي د اصلي په نوم باندې دیسي څیزونه خرڅوي او زمونږ بازارونه هم د فحاشۍ او بې حیایۍ مرکزونه جوړ شوي ایمان ساتل پکې ګران دي او بیا زمونږ مجلسونه وګوره د دروغو نه د خنداګانو نه د غیبتونو نه زمونږ مجلسونه په غیبتونو باندې ښایسته د مسلمانانو سپکاوی پکې کو د مرګري پکې تنګو حالانکه دا ټول د قوم لوط عملونه دي زمونږ په معاشره کې دا راایي که نه د منځونو څوک خیال نه ساتي د قرآن کریم د درسونو څوک خیال نه ساتي نو داسې هلاکت او تباهۍ طرف ته روان اجتماعي طور زمونږ حالات ډېر خراب دي موږ ته به رهنمایي په دې د فتنو په دې دور کې د کوم ځای نه میلاوي دا به موږ ته د دې جوماتونو نه میلاوي دا به د دې مدارسو نه میلاوي دا به د دې علماو نه میلاوي د افسوس خبره دی چې زمونږ عمرونه تیر شو خو موږ قرآن کریم ونه وی او که چا په ناظره باندې ویلی دی نو ترجمې نه دی خبر او که چا په ترجمه ویلی نو هسې لفظي ترجمه کړې د قرآن په مضامینو په مسایلو باندې نه پوهي عملا موږ په قرآن باندې خپلې فیصلو کولو ته تیار نه یو چې چا سم لانجه راشي نو موږ کچرو ته ځان رسو په عدالتونو ته ځان رسودل علماو لران نلو چې دا مسله وګوره دا سیز زما حق دی که دا مې د بل لاندې کړ او قرآن کریم ښکاره اعلان کوي فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما یو کس هغې پورې الله وایي مؤمن نه دی وایي ستا په رب مې دې قسمي چې مؤمن نه دی چې په قرآن او په سنت فیصلې نه یې کړي یو چې فیصله یې وکړه د هغې نه وروستو په دې باندې خفی بیا هم مؤمن نه دی په دې به خوشحاله اگر که باغونه او فصلونه او پټي او پلاټونه یې پکې بیلې دي بیا به خوشحاله او زه دا خبره کوم بیا ولې خوشحالي بیا به په دې خوشحاله چې دا مې پردی حق رانیولی او هغه د ما د لاس نه لاړ په ژوند باندې خپل حقدار ته ورسېد قرآن او حدیث خو تعالی پردی حق نه درکوي ځکه در نه لاړ دویمه دا ده چې تا په قرآن باندې فیصله وکړه تا ایمان وګټو نو ته ځکه خوشحاله شې چې ایمان دې وګټو که په قرآن دې فیصله نه وی کړی نو ایمان در نه تلو ګوره زمونږ خلک دې ته څه سوچ فکر او پروا په دې باندې نه ساتي بله ورځ ملګري لګیا و یو میټینګ ویل دا چې کوم دا کمپلیکس دی د دې سره مخامخ ویل موږ یو ځای داسې جوړو بلډینګ چې دلته څومره خلک راځي او دلته خپل کیسونه لړاوي او پیسې هم لګي او وخت هم ضایع کېږي او کینه او بغض او دښمني هم سختېږي وایي د هغې په ځای به هغه خلک دلته راولو دې ته به یې جوړو نو ویل ته به ورله د قرآن او د سنت په رڼا کې فیصله کړي ما ویل ټیک د دې ته به کینو غټ کار دی خو مال څوک به راله ګورې را نه شي څوک به را نه شي چې موږ په قرآن او په شریعت او په سنت فیصله وکړو
هر یو په دې کې دی چې دا بل راګیر کړمه چې پیسې یې ولګي تاوان یې وشي او ښه ذلیله شي. زمونږ خلک یو بل ذلیله کوي، خپلې مسلې نه حل کوي، ځکه دشمنۍ سیوا شو، مسائل په معاشره کې سیوا شو. د ګاونډي نه ګاونډي تنګ، او ګاونډي خو لرې خبره ده، پلار او زوی یو بل سره وران دي، ښځه او خاوند یو بل سره وران دي. په معاشره کې دا مسلې دومره زیاتې دي چې خلک یې تباه کړل. او راځي نه چې قرآن او سنت ته کیني چې شریعت ما ته څه وایي چې زه هغه شانتې وکړم. یوه زنانه به په نکاح کې نه به وله طلاق ورکوي او نه یې په کور کې ساتي. دغه شانې په کور دا څومره لوی ظلم په کور یې زړی. زمونږ خلک د قرآن او د سنت او د علماو نه لرې دی، بې اعتمادي پیدا شوې ده. ماشومان دي سکولونو ته ځي او بیا بار معاشري نیولي دي، نو چې لسم ته ورسي نو د پلار هم بیا وس نه رسي، چې دولسم ته ورسي بیا د هېچا وس نه رسي. اکثر په دې نشو باندې راوښتی، آی سودا شیر هم شروع کړي، بیا غلاګانې هم کوي او ځان څه تمانچه هم ګرځوي. دی بیا عالم نه پېژني، سپینګیری نه پېژني، پلار نه پېژني، ګاونډي نه پېژني، او بل مشر نه پېژني. په معاشره کې ژوند تېرول ګران شو، د حلال او د حرامو پروا نه ساتي. دا ولې په وړوکوالي باندې د پلار د بچي خیال ونه ساتي. که دی د خپل بچی سکول ته ولېږي او چې د سکول نه راشي دی داسې نیولې راولي او د یو عالم سره او په یو جومات کې او په یو مدرسه کې کېنئ چې مولانا صاحب دته قرآن وښایه، دته مونځ وښایه، دته جنازه وښایه، دته مسنون دعاګانې او اذکار وښایه، او دی مې درله راوستو دته د پیغمبر علیه السلام سیرت او ژوند وښایه، دته د صحابه کرامو سیرت او ژوند وښایه. نو که یو ماشوم په دې طریقه باندې راغی د هغه نه ډېر ښایسته ډېر لوی د اخلاقو یو نمونې والا انسان جوړ شو چې هغه د خپل کور او محلې او د چم ګاونډ دپاره بیا یو رحمت. خو زمونږ د خلکو اکثر توجه په دې باندې دی، غټې غټې موبایل یې بچو له اخیستي دي، پلارانو ورله اخیستی. استاد دا بچی پې څه کوي؟ دا خو ډېر د کار شی دی، خو دی د دې قابل دی. ټوپک او تمانچه هم ډېر د کار شی دی. پیغمبر علیه السلام وایي دا د مؤمن زینت دی او ښایست دی. خو چې دا یو ماشوم له ورکړي نو هغه به پې څه کوي؟ هغه د دې د استعمال قابل نه دی او تا دله ورکړو نو هغه به بیا نقصان کوي ډېر زیات. نو زمونږ د هلکان څه کوي؟ فلمونه دي، ډرامې دي، فیسبوک دي، یوټوب دی، په دې څیزونو کې اخته دي. وړوکی وړوکی ماشوم په دې باندې پوهېږي. نو د مغرب هغه رنګ په دوی باندې چړاو شو. د مغرب رنګ څه دی؟ دوی ته فحاشي ښیي، بې حیایي ورته ښیي، بدتمیزي ورته ښیي. نو هغه رنګ زمونږ په دې نوي نوجوان او نسل باندې چړاو شوی. د هغه سترګو نه حیا ختمه شي، پیسې هم بیا پروا دی. د خپل بچي ته قرآن وښایه، دته سنت وښایه، او دی د صحابه کرامو د ژوند نه خبر کا، هغه هم په ده باندې به هغه رنګ چړاو شي. ته به هم د خوشحاله او دی د کامیابۍ طرف ته بوت. او دا سوچ مه کوه چې یاره د دنیا ګټه وټه او دنیا ترقي وکړه، هېڅ ترقي ونه. ته فحاشۍ ته ترقي وې، ته بې حیایۍ ته ترقي وې، دا خو د ترقي نه ده، دا خو تباهۍ او هلاکت طرف ته روان شو. او دا سوچ مه کوه چې سار له به مې دا بچی څه کوي. که د قرآن نه دې لرې کو نو دی تا د غربت کندو ته ګزار. او دا خو سورة طه کې الله رب العالمین هم فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله رب العالمین فرمایي څوک چې د قرآن کریم نه مخ واړی، زما د کتاب نه مخ واړی، د دنیا ژوند به لنډ او تنګ شي. او یوازې د دنیا تباهي نه ده، ونحشره یوم القیامة اعمى. الله وایي د قیامت په ورځ باندې به ړانده راپاس.
دی با اللہ رب العالمین تو وی رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اللہ سے دی وجڑن را پاس ولم زخو بیناو. اللہ رب العالمین بولا جواب ورکی کذالک دقا شانتی بئی اتتک آیاتنا فنسیتها، زما آیتون تا تراغلی و قرآن راغلی و تا غیر کرے، وکذالک اليوم تنسا ننت زمان ایت. نو دا انسان با کم خوازی دے جہنم ترواج، دے جہنم پلارو باندے دا انسان رواج. نو قرآن کریم دا دا ہدایت کتاب دے کی نصیحت دے، دے کی رحمت دے، دے کی شفا دا. او اللہ رب العالمین فرمائی قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرح. دا اللہ پا دی کتاب باندے او دا چی تاسوی دا دی کتاب والا وگرزولی پا دے باندے خوشحال شئی. او بے یو جملوی هو خیر مما یجمعون، دا قرآن کریم دا اگر طولو سیزونو نا غورده چی کم دا خلق را جمع کئی. نو کسوک دا دنیا ڈگری را جمع کئی قرآن تے غورد، کسوک مال دولت را جمع کئی قرآن تے غورد. دا قرآن مقابلہ کی جسوک پس کم چیز کی مصروف دے نو قرآن کریم دا غیر غورد. او یاد ساتھی کہ قرآن کریم تم شاک لکنا نو گرے دنیا و آخرت دا انسان تبائش. پیغمبر علیہ السلام فرمائی من جعلہو امامہو قادہو الی الجنہ، کچا دا قرآن کریم خپل مخی توگر زومانا پدے عمل شورو کو پدے پس روان شو نو دا بے جنت تا ورسی. او ومن جعلہو وراء ظہرہی، کچا دا قرآن کریم شاعت گزارو، شاعت گزارلی دا دی چی ننا زیرہ کئی، نے ترجمہ کئی، نے دا مسائل و نزان خبری، نہ پی خپلی پیسلی کئی، نہ پی عمل کئی، نہ دی طرف دا دعوت ور کئی، نہ دا قرآن کریم دا نظام دا نپاس دا پارا کوشش کئی، دا اقامتی دین سا سوچم نشتا. نو دا قرآن کریم شاعت غرزول اگر کا سوچا سوچا قیمتی کپڑوں کے ایران غفتے دے او دا شیشو پالمارو کی یہ خیر ہے او خوشبویانی پاگے باندے مگی اور دیر خیال ساتھی و چکل پدے باندے عمل نکئی نو دے شاعت غرزول. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکل چا قرآن دا شان شاعت غرزاو نو ساقہو الی النار، دا قرآن کریم میں دا قیامت پورس جہنم ترائے کئی دے بنزی وغا بیرا کئی پزور باندے بیرا کئی. تو دا مرحلی را باندے را روانی دی عزت مندو یو ورس برا باندے مرگ رازی نن خودل تا خدیر را جمعیو او دار یو گٹ گٹ امیدون دی دا با یو بچول با ودون یو نوسی با یو کورون با یو دا دار یو دا سوچون دی کہ نہیں دی منصوبی ہم ذہن کی جوڑی کڑی دی. او پا دے خبر ازان پویا کہ اللہ رب العالمین منگو تاسو ٹولو لے یو تاریخ لیکلے او اگا تاریخ دومره لري نه د شپېتاویا کاله پس کېدی شي د ناستو کې یو هم دی کېدی شي موږ او تاسو ټول قبرونو کې پراته یو. د نن نه شپېتاویا کاله مخکې هم ډېر خلک و دلته اوسېدل په دې ځمکه باندې آباد د هغوی نشته ځکه زموږ دې مجلس کې به شپېتاویا و اتیاو کالو پورې مشران ناست نو نور به دوی څومره ژوند نوجوانان ډېر څلوېښتو والا هم پکې ډېر دوی که ډیر عمر شنو نو دیر سلویخ بنی او دغه شان دی دا کشران چې دي نو دوی به څومره ژوند. موږ به ټول مقبرو کې او قبرونو کې پراته یو زما او تاسو نن دا د دنیا سي او منظرونه دي رنګینۍ دي منګې یینو خدا ډېرې زر ختمي د مولانا صاحب په دې دستاربندۍ نه تیاری کړي او دعوتونه او خلک او انتظامات بس نن هغه پروګرام شروع دی یو ګنټه دوه درې پس به ختم شي خبره ختم دغه رنګې زمونږ د ژوند دا ټول عمر زمونږ د قشان روان نو یو ورځ به دا هر څه ختم شي. عزتمندو دا موږ سره موقع ده په خپل قرآن ته توجه وکړئ دا خپل بچیم د علماو له راولېږئ د مدرسو ته او د دوی سره په دې میټینګونو کې هم کېنئ که مالی تعاوني او که جاني تعاوني دا ټول تعاون د دوی سره وکړي
ځان د دې مدرسې یو منبر وګرځوه چې په هغه لیست کې ستا نوم راشي چې ته د یو مدرسې کارکون یې هغې له منډه ترړه وې د قرآن خادم یې خدمت کې نو تا به الله رب العالمین ډېر اجر درکړي سبا به قبر کې پروت دی او دا واړه به سبقونه وایي دا ماشومان دا به تا پسې در روایه دا صدقه جاریه ده که په دې کې خپلې حصې والي په دې باندې خرچې راځي خپلې پیسې هم وله راوړئ دې سره راشئ کښېنئ حوصله افزایي هم وکئ او که د لاسو خپو منډه ترړئ هغه مو وخت څومره خوش قسمته دي دا ماشومان چې نن د دوی چا د ناظرې او د حفظ د ترجمې به ختمونه وي محنت یې وکړو دا ټیم یې قیمتي د دوی والدین څومره خوش قسمته دي چې په دې باندې الله رب العالمین دوی له کم مقام او مرتبه ورکوي دا علما یې بار بار بیانوي د ماشومانو ته مبارکباد ورکوو د دوی والدینو ته مبارکباد وایو د دوی استادانو ته مبارکي وایو د دوی چې کومه انتظامیه ده هغې ته مبارکي وایو الله رب العالمین دې د ټولو نه قبول کړي او الله رب العالمین دې دا سلسله د درس دغه شان جاري وساتي او ستاسو نه زمونږ توقع دا ده چې تاسو به دوی سره کلک ودرېږئ په هره موقع باندې به دوی حوصله افزایي کوي انشاءالله کوو به داسې کوو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين